سورة الحديد متزكواي بديك ذكر ذي نزول الحديد من السماء وانزل الحديد من السماء ببل سورة كذا نشتا اختلاف دے پکی یو قول دا دے جدا مکی صورت تے بل قول دا دے جدا مدنی دے نازل شوه دے پس د صورت زلزال نا ربط دی صورت د مکی صورت صدا دے علتا اثبات د توحید و دی صورت کی ترغیب دے انفاق تا همدارنگی استعمال الحديد لنشر التوحيد الله د توحید د نشر د پاره بلالتم فصبح ویل شو فصبح باسم ربك العظيم په اخر کې دلتم په ابتدا کې سبح لله ما في السماوات دعوت صورت بعد ترغیبی ایمان او انفاق دوانو ته ایمان امراوړی د ایمان سره سره خپل مالونه هغه ولګوي هغه انفاق وکړي اول آیات کی اثبات ته د توحید مې پاغي دلایل لاوړي سبح لله پاکی بیانې د الله د پاره د الله د پاره هغه چې پاسمانونو کې دي ولر دی او پسمکه کې دي چې الله د هر قسم عیوبونه منزه ده وهو العزيز ذا الله زور ور دے الحکیم حکمت والا دے غالب دے پرڅ دا علت ته د مکه د پاره تسبیح زکه بیان نه دا الله د پاره صفات دي د علم او صفات دي د قدرت دا رجع شو اشاره شو صفات د قدرت په العزیز کې الحکیم کې صفات د علم ته وخت موږ تاسو ویلو دا دوان اکثر ذکر کیږي دا خلاصه د تمام صفات د الله غد الله صفات یا به د هغې تعلق د قدرت سره رجب قدرت ته کیږي یا به علم ته کیږي دا د هغې خلاصه شو له ملک السماوات د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو دا او د ځمکې دا ژوندي کول کوي مړه کول کوي او دا الله تعالی پر شی باندې قدرت لرونکی دی ستاسو دا ژوند او مرګ دا یو شی دی الله په قادر دی هو الاول بالصفات الله تعالی اول معنی ليس قبله شيء الله نه مخکې شی نه والآخر الله آخر دے لے بعده شيء الله نه ورست بل شي نه ټول باندې فنا راشي الله به باقي والظاهر او الله تعالی ظاهر دے معنی الظاهر وجودك بالادله دا وجود ظاهر دے د ادله او د وجنا والباطن باطن دے من العالم ببابتنا من اقوالهم ستاسو پټ پټ حالاتنا الله خبر دے حدیث کی مرازی الباطن لیس دونه شیء الله علم تا ریکارډ څه شي نه واقع کی استاد ارسن الله خبر دے یا دویم الباطن المحتجب حقيقة ذاته
عن ادراک الابصار الله ذات پټ دې څوک په دې نظر باندې په دنیا کې نشي راګیرول او هو بكل شيء عليم والله تعالی پرش باندې علیم پوی ده حالات معلوم ده هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام بالدلیل الله ذات چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې به برابر والے کړه په عرش څنګه چې داغه د شان سره لایق دی یعلم الله تپته د ما یرج فی الارض کم چرو نوزی پس مکه کې ما یرج سده من المطر والبذر کم تخم ورزی کم باران ورزی دارنګ یلج من الکنوز والموتى خزانه پکې دي کمړي پکې ورزي الله ته پته ده وما يخرج منها وكم چې دا غین راوځي خزانه تروځي غیاګانې تروځي نور شینا کم چې را کوزيږي من السماء د اسمان ملائک را کوزيږي رحمت عذاب وما باران وما يعرج فيها وكم چې پاغي تورخيږي ملائک بندگانو اعمال د انسانانو دعاګانې ټول الله ته معلوم دي الله د علم نه بار نه دي اينما تكونوا چرته چې تاسو الله ته پته ده هو معكم الله تعالی تاسو سره په اعتبار د علم او د قدرت چرته چې تاسو هند ذات په اعتبار مخکې تیر شو عرش ته پاسه ده علم او قدرت ارزه کې ده والله بما تعملون والله تعالی پاس چې تاسو عمل کوي بصیر لدن کې ده هغه باندې کوم شی تاسو اعمالونه پټ نه ده له ملک السماوات تکرار د تاکید د پاره ده خاص د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو دا د زمکه ده ویل الله ترجع لهم اور الله تورګر ټول کارونه الله تورځي یولج الليل نباس شفا فی النار پورس کې نباس ورس پشپکې الله تعالی علیم دی بذات الصدور پا خبرو چې انسانانو په سینو پورې نه ختی لا تعالی معلوم دی آمینو بالله استرغیب دی ایمان او انفاق دوانو ته ایمان راوړي په الله ورسول او داغه په پیغمبر او دا غي سره وانفقوا خرجوا مما جعلكم دا غي مال نه چې ګرځولي تاسو مستخلفین فيه خلیفګان پاغي کې په تصرف مالک تني حقیقتا او تعالی صرف ویل چې زز ازما مال له او تی ولګو چې څنګه دی خوخی مال خدای الله مال له دا یو معنا شو مستخلفین فيه مستخلفین فی دې مال کې متصرفین ګرځولي نور خو مال الله ده یا مستخلفین معنا خلفاء ممن کان قبلکم تاسو خلفاء ګرځوي دا غچانه چې تاسو نه مخکې تلیو وګور هغه تلاړ تا ته پاتې شو دغه چې تبم تلاړ شي تا نه پاتې شي بلتا راشه وی لګاو کنه بخل په ولې کې فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل تاسو نه او خرچ کړي لګو ماجرون کبیر دې پر اجر دی لوی اجر بالله ورکی وما لكم سو عذر دې تاسو لپاره اي عذر لكم من منع الايمان د ایمان نه راوړل نو سو عذر دې تاسو لپاره او حال ده لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان نه راوړی په الله او پر رسول ایمان په الله نه راوړی ور رسول او حال ده چې پیغمبر يدعوکم تاسو ته دعوت درکې په واسطه د قران
لتؤمنوا بربکم چې تاسو ایمان راوړئ په خپل رب. اے پیغمبر شتا تیزی ورکون کې په ایمان شتا سمانع نشتا ولی ایمان نه راوړئ. وقد اخذ بل حال دویم حال لا دی د ایمان چې اغسطه دی الله تعالی تاسو نه میثاقکم کلک لوس تاسو په شاد آدم کې ته ویلی نو ولستو بربکم وریو دن الله لوز واغستو بلې ته پیغمبر راولېګو او هغه تاسو ته دعوت ایمان ته درکوي ولې به ایمان نه راوړئ. اخذ میثاقکم فی زار آدم دی یا دا اخذ د میثاق دی بما نسب لکم من الادله الداله علی التوحید. الله تاسو له ودرولې دي ادله چې دلالت کوي د الله په توحید باندې. ور عقلی دلایل شته الله په وجود د الله په قدرت په وحدانیت نو ولې نه راوړي. ان کنتم مؤمنین بما اخذ علیکم من الميثاق که چرته ایمان لرون کی پاغه لوز چې تاسو نه غستلې شوی دی الله دې نه لوز غستې دی کنه. یا کنتم مؤمنین بالحجج والدلائل تاسو نه که په دې دلایل او په حجج باندې تصدیق کوئ نو ولی ایمان نه راوړئ. یا ان په معنا د از ده ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنانی هو الذي يسبيع دلائل هو الذي مکه ذکر کو کنا اخذ علیکم میثاقکم دلائل شتا په دلایلو کې دلایل لري کنا. الله غذات ينزل على عبده چرالی کی خپل بندا آیات بینات آیاتنا واضح. آیات بینات نه مراد یا آیات قرآنی دي. دې قرآن کې الله آیاتنا را لګیلي دي یا آیات بینات نه مراد معجزات دي. هغه معجزاتو کې غټه معجزه قرآن ده. ویل یخرجکم من الظلمات چې وباسي تاسو د تیرونا الى النور رڼا ته هغه نه مباسي. وان الله بكم لرؤوف رحيم او یقینا الله تعالی بكم انا في اخراجكم من الكفر پرایستلو کې تاسو د ظلمات نه د کفر نه رڼا ته رؤوف شفقت کوونکی دی رحم کوونکی دی. ولی الله در باندې کتابونه نازل کړو پیغمبران راولېګه د پاره د هدایت د بندگانو. ګوره دا الله راحت ته کنه رحم ده. دارنګي حجج کونیه باغه اکتفا نه کړه یعنی بس هغه باندې اکتفا کړی پیغمبران مسراو لګل. وما لكم الا تنفقوا استرغيب د انفاق ته خرج ول نه کوي. ایمان کې کوم اسباب اشته موانع نشته نو سه انفاق او څوج استاد لپاره چې انفاق هم نه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې. ولله حال دار چې د الله لپاره میراث السماوات میراث د اسمانونو د زمکو ده. تبه تلاړ شي ارڅب الله ته پاتې شي. لا استوي اوس وی ګوره وقت ضرورت کی انفاق او بیا پراخی په ټیم کې انفاق دوانو کې ډېر فرق دی. لا استوي نه دی برابر منکم استاسنا هغه چا چې انفاق کړي من قبل الفتح مکه د فتح د مکه نه یا د حدیبیه د صلح نه یا فتح غلبه د اسلام لا غلبه نه دراغلی هغه په دې ټیم کې په ابتدا کې انفاق وکړو او وقاتل او جنگ وکړو. ها کلام کې حذف ده لا يستوي منكم من انفق او ومن انفق بعد الفتح وقاتل مقابل ذکر حذف کو چې اخکارو دوانه برابر نه دي. ابتدا په کار کې تکلیف دین او پاک انفاق کې غډیر ده چې کمال ته ورسیږي بیا غ انفاق هغه درجه نه ده ځکه بیا پراخي
اولئک اعظم درجه، نو دا کسان اعظم درجتن اوچت دی په درجه کې هغه کسانو نه انفقوا من بعد چې انفاق کړي پس د فتح د مکې نه جنگ کړي، هو کلن دواړه ډلو سره وعده کړی الله تعالی الحسنا د جنت، که چا د مکې د فتح نه مخکې ایمان راوړی دی انفاق یې کړی، جهاد یې کړی، کرستو یې کړی، ها دواړو سره جنت ته، خو سره تفاوت په مراتبو کې، مرتبو کې به تفاوتي. والله بما تعملون خبیر، الله تعالی پاس چې تاسو عمل کوي خبیر خبردار دی. منزل الذی تام ترغیب دی، بل ګوره دا ته چې کوم انفاق کې دا دی الله له قرض ورکو به ته بل الله درکوي. منزل الذي څوک دی هغه کس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکي الله تعالی ته قرض خیستا، فیضاعفه له، الله ولدو چند کی د پاره، او له اجر کبیر، او د پاره به اجر عزتمن سره د مضاعفینا، اې د چندوال سره سره با عزتمن اجر الله ولور کی چې هغه جنت ته. یوم تر المؤمنین بیا ترغیب، ورا ایمان راوړه انفاق وکا، دا انفاق په سبب استاد پار درنا په ورځ د قیامت، او سبب به د پار د دخول د جنت. یوم من اذکر یوم، یا د دې نږدې سوکا ولکم اجر کریم، یوم اجر کریم ولکل یوجرونا هغه ورځ باندې تر المؤمنین چې تبین مؤمنان والمؤمنات مؤمن زنانا یسعى نورهم منډه وې رڼا د دیو بین ایدیم د دیو مخته، اڅونه اعمال چې کړو دا اعمال په مطابق په انسان سره رڼا یې، کله چا ډیر رڼا، کله چا کم رڼا، بین ایدیم دا نور د توحید دی او د طاعات دی. وبأيمانهم، او وبأيمانهم او خي طرف ته مترنای، یا بأيمانهم کتبهم بأيمانهم، او په خلاص کې وس عمل نامې مخې ته بیرنای، خدا کله په پولیس شرات باندې چې تیریږي ویل کی و تبشراکم اليوم زیر استاسو نن ورځ جنتونه دي چې وایي بلاندې داغه نیورونه همیشه وي پاږي کې، دا د الفوز العظیم دی کامیابی چې سړی جنت ته لاړ شي. یوم یقول المنافقون، ګوره ایمان امران وړو او انفاق مونکو بیا به خپه، او د عدم انفاق دا د منافق عمل له پاورا چې وای به منافقان سړي او منافق خزه للذین آمنوا کسانو ته چې ایمان راوړی دی، انظرونا موږ ته انتظار وکړي، انظرونا من انتظرونا موږ ته انتظار وکړي، یا انظروا الینا موږ ته لږ وګورئ چې موږ ستاسو دې رڼا دې مخ د رڼا نه خپل ځان ته رڼا میلاو کړو که نه، موږ ته به رڼا شي ستاسو د مخ د وجه نه، موږ به په هغې پسې لاړ شو هغه ځای ته. قیل نو ته به ویلی شي، دا به ورته ملایکو وایي، یا دا قول به ورته مؤمنان کوي زجرن د دې دپاره، ارجعوا وراءکم، واپس شئ شاته، فالتمسوا نورا، طلب کوي هلته ځان دپاره رڼا، څه معنا لږ شاته لاړ شئ که نه، کوم ځای نه چې موږ رڼا اخیستې هلته لږ لاړ شئ، قیامت کې به ورته ووایي. یا دویم معنا دا ده لاړ شئ دنیا ته، دلته رڼاګانې نه میلاویږي، لاړ شئ واپس دنیا ته، او هلته ایمان راوړئ، انفاق وکئ چې دا رڼا تاسو ته میلاوه شي. وضرب بینهم، نو اوبه والی شي بینهم د دې په منځ کې بسورن، یو دیوال حاجز بشي د جنت او د جهنم په منځ کې، لهو بابن چې دې دیوال به یو دروازه وي،
باطنو دن طرف ته پای کې رحمتي اے په دې طرف جنتی په بل طرف جهنمي وظاهره او بار طرف ته من قبله دغه طرفنا من قبله من جهه ذلك الباب طرف دې دروازې نه بعذابي اے بار طرف به عذابي دن طرف به جنتی نو دا منافقان باواز کې دي مؤمنانو ته لم نکم معکم ولمن تاسو مرګري په ظاهر کې نه وو اے من خو تاسو مرګري وکنه قالوا دی وته وی بلا ولنه وی ولکنکم لیکن تاسو په فتنه کې چولې انفسکم خپل ځانونه په منافقت او په ابطال الكفر ځان منافقان کا کفر مو کو ایمانم په برباد کو دوی متربصتم تاسو انتظار کو زمون په متعلق د مصائب ورګه مړه دی بو صلی الله تبا کی اوس به تبا کی یا تربصتم انتظارم کو د توبو چې بیا به توبو باسو ورتبتم شکم کړو په دین کې دوکه کړو تاسو را الامانیه پیزه امیدونو چې پای کې داو شرکم کو اویل وم چې دا پیران به مخلاصي دا اولیاء به مخلاصي حتی جاء امر الله تر دې چراغ د الله فیصله مرګ دې یا امر الله غلبه د پیغمبر دا وغرکم بالله الغرور دوک کړو تاسو لره په الله باندې الغرور دوک درکون کې چې شیطان دوک کړی په الله نن ورځ نشي غسل کېدل استاسو نه فدیه ولا من الذين كفروا دا کسانو نه چې کوپر کړه دې زستاسو ورته ګور دی مولاکم استاسو مددگار دی تاسو به تعاون کوي مدد وکړي دا قول علی سبیل الاستهزاء دی تاسو ناصر دی یا مولاکم اولا بكم دا ورس تاسو لایق دی وبئس المصير اور ورځه دی ورتک د جهنم الم یعنی للذین آمنوا دلته وی ګورا انفاق د الله په لار کې نه کې دا سبب دی د پاره د سخوالي د زړه باندې به سخشي وی لګاو کنه الم یعنی للذین نزدې نظر راغلي د پاره د کسانو الم یعنی الم حانا نزدې نظر راغلي د پاره د کسانو چې ایمان راوړل مراد چې منافقان دي اسی په خلی ځان ته مؤمن وي ان تخشع قلوبهم چې ویریږي د دې زونه ذکر الله د الله ذکر ته چې توحید ده وما نزل من الحق او هغه ته چې نازل دی د حق نه چې قرآن دی تر څو پورې به دا منافقت کوي صحیح ایمان ولې نه راوړي د قرآن صحیح تابعداري ولې نه کوي ولا يكونون كي كالذين پشان تدا کسانو چې ورکړه شوی ته کتاب لکه يهود او نصارا من قبل چې کتاب تدین مکه ورکړه شوی فطال عليهم الامد په زمانه ډیره تیر شولا د دیو د انبیاء په منځ کې فقصت قلوبهم استداغي زنم سخ شو ها زکه تفریقه وکړه تبدیلی په خپل منځ کې پیدا کړه تاسو هم داغي پرنګ مکه گئی کنه چې راولېږي تفریقه کوي تبدیلی نه کوي وكثير منهم فاسقون او ډېر په دیو کې فاسقان دي دا عمل په کتابونو چې پرېخه د فسق د وجه نه پرېخه الله د طاعت نه وته ده يعلم ان الله يحيي الارض بعد موتها وذا مثال لاحياء القلوب القاسيه راشد الله په ذکر قرآن په تلاوت هغه باندې خپل زړه را ژوندۍ کوي هغه لپاره مثال ذکر کوي همدارنګه احیاء الاموال اموات هغه مثال دی چې مړي الله څنګه را ژوندۍ کوي د دوانو لپاره مثال دی قیامت نه انکار مکوه
اعلمو پوی شي. ابه ترغیب انفاق تم په دې طریقه ده چې دا سبب دی د پاره د ژوند ابدي او سبب دی د پاره د مغفرت. اعلموا پوی شي ان الله يحيي الارض بعد موتها، یقینا الله تعالی ژوند کوي ځمکه بعد موتها پس د وچوالنا وچی الله را ژوند کی تازه کی. قد بينا لكم الآيات پتاقص بیان کړی موږ تاسو لپاره آیاتونه لعلکم تعقلون دیر پاره تاسو پیشي په دې مواعظو مختلفو طریقو د الله وعظونه درکړي. ان المصدقین ترغیب ورکړي ګورا انفاق کوه دا سبب دی د اجر کریم او د مغفرت. یقینا کسان چې صدقه ورکړي والمصدقات وغزنانه چې صدقه ورکړي وقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکړي دی الله لر خسته قرض دا قرض د انفاق دی په دین. مصدقین زکات ورکول چې کم په فرض ده کم نفقه په فرض ده او اقرضو عام نفلی صدقه ده نو یضاعف لهم دوچندگی به د دې لپاره اجر او ثواب ولهم اجر کریم دې لپاره به اجر عزت مند چې جنت ده. والذین آمنوا بالله ورسله دلته وګوره انفاق سبب دې د پاره ده مجاورت د غوره خلکو صدیقینو سبب دی الله یو ځای کې د دې پوجا او الله بدل د هغه پوجا رڼا درکې. کسان چې ایمان راوړې په الله او رسول او د الله په پیغمبرانو اولئکم الصدیقون دا کسان رښتونی دي والشهداء او شهیدان دي عند ربهم بنز در رب دیو. ها شهدا بس کوي علی الامم ومخکینو امتونو به گوی ور کوي کنه او چته مرتبه ده ته الله په شهادت کې راولي که عادل کنه چې او دی پیغمبرانو دی خپل امتونو ته دعوت کړی دی لو مجرم نو دې د پاره باجر د دی و نورم رڼا د دی بمی پولیس رات باندې و سرنا می کنه او کسان چې کو پرې کړه او تکذیب کړه زمنګ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم نو دا خاوندان د جهنم دي الله به جهنم ته بوزي. اعلموا انما الحیات الدنیا وزلتا تزيد فی الدنیا ده وردا دنیا پانی کیدون کې دا نورا اولګ استولګه وکنه اسیم د نزی چې د نزی په غلط نو راشه د الله په لار کې ولګوا چې تاسو الله اجر او ثواب داغې دل درکې په سبا خوشاله. اعلموا پویش انما الحیات الدنیا یقینا ژوند دنیا لعب لوب دي ولکن اسم مشغله ده وزینه او ظاهری ډول ډال راشه د نظم جامع خيو د نظم لباس خيو د نظم کور خيو د نظم گاڑی خي اسی وزینت ته وتفاخر او فخر دې سبب د فخر دې په خپل منځ کې علما دا وکړو ما صدا شینه دی فلان دی وتفاخر بینکم سبب د فخر دی وتکاثر او سبب د ډیر وایل په مالونو کې او په بچو کې هر یو انسان په دې لګیدل چې بس مالونه می ډیر شي بچی می ډیر شي سبب ته وکي کما مثل غیث بندو کېګا کما مثل غیث اند دې مثال په شان ته د باران دی عجب الکفار چې تعجب کې واچي زمیدار لرنه بات وداغي غیاګانی باران وشي ډیر خسته مزیدار پسونه پیروخیږي ثم یهیجو بيدا پسل وچی فتراغو تبینی یهیجو مانا یجفو وچی فتراغو تبینی دی لرا مصبر رنزیڑا ثم یکون حطاما پیاشی حطاما ماترا مات دقسی دنیا هم ده وقتی چه ده یا با تی تلاڑ شی یا با تنمال لاڑ شی وفی الاخرت عذاب شدید او پا آخرت کے دی عذاب سخت
او مغفرة من الله همدارنګ بخنه د الله تعالی د طرف نه ورزوان رمضان رضامندیا د پاره د مؤمنانو سمانا که چا په دنیا کې کو پر کړو سخت سزا بول ورکی او که ایمان راوړیو داګه د پاره بیا بخنم دا الله به رضای وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه دا سامان د ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي دا د دنیا جون اسه دوکه دا ځان دوکه کول دي سابقوا الى مغفرة من ربكم ترغیب ده نیک نیک اعمالو کوي چې هغه موجبت دي د پاره د مغفرت سبب دي د پاره د الله د بخنه مخکیواله کو الى مغفرة من ربكم هغه بخنه تستاس د رب د طرفنا وجنه هغه جنتونو تعرضوا چې پلنواله د هغه په شان ته د پلنواله د اسمان او د زمکه ده سورۃ ال عمران کې سماوات ویلو ولته ویلي د انسان په نظر کې اسمان او د زمکه نه بل غټ شي نشته ده نو ذکر دا پیش کړي یعنی ادنا جنتی په دنیا په لس چند ملاويږي اعدت تیار شوی د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل په الله او پر رسولانو د الله دا د الله فضل له ور کوي چاله چوغاړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند لوی فضل له ما صاب مصیبت فی الارض بل بیان ګورا مال ولګو د الله پلار کې دله مساته چیرې مصیبت پر باندې راشي او پت پر باندې راشي او پاږي کې به پکار راولما ځکه مصیبت هم راځي د الله په تقدیر او لری کېږم د الله په تقدیر ټول اوس نه غمونه مکوا وی لګوا ما صاب نرسیږي می مصیبت نیو مصیبت قحط سوکړه دا نور قسم حوادث چې په انسان راځي فل ارض پزمکه کې ولا فی انفسکم نستاسو په نفسونو کې بیماری در باندې راشي بل شي راشي الا فی کتاب مگر دا الله لیکلی مکه په تقدیر کې من قبل ان نبرا مکه دینه چې دا مصیبت مونږ پیدا کو اے دا مصیبت لا پیدا کړي نم ده یا نبرا ها کی ضمیر دی انفس تراجه کا مکه د پیدا کولو د نفسونو نه انسانان الله نو پیدا کړي مکه نه په تقدیر کې ولدا لیکلی دا مصیبت په پیرازي به به تل رکیږي ته ولې ولا ذخیره اندوزه نه کې انفاقونه نه کې یا نبر کی زمکه ته ضمیر راځي کا مکه د پیدایش د زمکه نه الله د دینه مکه په تقدیر کې دا ټول لیکلي او ان ذلک تذیل کل په تقدیر کې علی الله یسیر الله تاسان دي سګران نه دي لیکلا دلته وی ګورا من تعالی دې کتاب د تقدیر خبره مولې درکو نو دا ایمان په تقدیر باندې دا غي फायदा غم بدن لري کی لیکلا معنا اخبرناکم بهذا الكتاب من تاسو له تقدیر متعلق خبر درکو غیر پار لا تاسو چې تاسو خپنه شي علامه فهمتکم پاغه چې تاسو نه فوت شو ولا تفرحوا او خوشالینه کوي بما تاکم پاغه چې الله درکړي تاسو ته فرح البتر یو شی د تملاو شو کبر غرور بدل کې نه راځي کنه وې په مړه بس الله تقدیر کې لیکلی ونو او څه پته لګي به تیرانه والی والله لا يحب كل مختال الله مننا کوي كل مختال هر کبرجن فخور لوی کون کې يعد محاسن او د خپل ځان صفاتونه کوي زده سیمو ما دا کړی الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل دلته وی ګوره کې انفاق نه کې کنه بد صفات بدر کې الله پیدا کی خوشي صفات بدر کې راشي خلق بدن بیا نفرت کوي الذين يبخلون كسان چې بخل کوي ويأمرون الناس بالبخل او حکم بل تم کوي په بخل
دلته تقدیر دی فالله غنی عنهم دې کسانو مال ته الله ضرورت نشته الله ته غنی دی ایو شو الذين مبتدا کا خبر لرو باسا الله ته غنی دی الله غنی عنهم او یاد سیو کا چې دا صفت کا د پاره د بدلی واله د مختال نه كل مختال څوک دی الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى مستقل کلام دی ومن يتولى چا چې مخواړو دې جزا ورو باسه کنه ومن يتولى فلا تضره شيء الله لا ضرر نشي ورکوله ځکه الله تعالی الغنی او غنی دی الحمید استایل شوی دی هیڅ ضرورت تاسو نه لري لقد ارسلنا رسلنا بالبينات دیکھم ترغیب دی خپل وس مطابق دعوت کول پکار دی څونه چې وس کیږي دعوت کې درس او تدریس کې هغه ولګوا د خلکو په اصلاح کې ولګوا لکه ګوره دی پیغمبرانو څونه قرباني کړې ده د الله دین ته خلک را بللې دي بیا د هغې نه وروسته جهاد وکړه د هغې فایده به زی دوه فایدې دي یو فایده به اقامت الناس بالعدل خلق به په عدل باندې کلک شي اول نزول النصر الله به تاسو مدد کوي کنه په تاقی سره لګیو موږ رسولنا پیغمبران خپل بالبينات په معجزاتو هر نبی له الله معجزات ورکړي چې دلالت کوي داغه په نبوت یا بینات مراد شرایع دي په شرایع الله لګیلو وانزلنا معكم الكتاب او نازل کړو موږ داغه سره کتاب والميزان او طول میزان معنی اعلی د وزن مصلا نازل کړو یا میزان عدل وليقوم الناس بالقسط د دې لپاره چې خلک ودرېږي بالقسط په انصاف دې غرض هم داو خلق په عدل معامله دی یو بل سره وکي بل وانزلنا الحديد او موږ نازل کړی د وسپنا الله اسمان نه را کوزه کړی په دې غرونو کې دا او په تدبیر سماوي الله جوړ کړی دا نو ځکه وي انزلنا فی په دې وسپنا کې باسون شدید سخت جنگ دی پکې ومنافع للناس او په دې پار د خلکو د پار کې پیداشته کنه چاړې ته جوړي تبرګونه ته جوړي آلات د زراعت ته جوړي د کروندو جوړي وغیر ذالک ډېر فائدې دي په دې وسپنه کې دروازې ته جوړي ولی علم الله عطب ده په هغه مقدر باندې د امولی کړي دي د دې د وجنه ليقوم الناس بالقسط یو پاغي وليعلم الله او د دې لپاره چې الله راخکاره کی من هغه څوک انصره چې څوک د الله د دین مدد کوي ورسوله د هغه د پیغمبرانو مدد کوي څوک د سعودي کې په jihad کې هغه الله راخکاره کی کنه بالغیب په داسې حال کې چې غایب دي د الله نه په پټه د الله نه څوک د الله مدد او د دین نصرت کوي هغه الله را کار کوي ان الله قوي دلته وی ګوره الله قوي دی د چا مدد ته ضرورت نشته د په دوام کوي چې مې انصرو د الله مدد ته کې ضرورت لري وینا الله ضرورت نه لري الله قوي دی چا مدد ته ضرورت نشته والله تاسو مکلف کړي په نصرت د دې لپاره چې تاسو ته اجر او ثواب په ملاوي شي یعنی الله ته ضرورت نشته
او عزیز غالب دے پرڅ ولقد ارسلنا نوحا عدالت بیان دے د دعوت د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام چې دوی سخت قربانیاں ورکړې خدا دوان ځکه خاص کړو چې دا اباء الانبیاء ټول انبیاء پلارانو پتا قسم لګلو نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام او ګرځولې موږ فی ذریته ما داغي پاولات کې نبوت والکتاب کتاب سونه انبیاء چراغلی سونه کتابونه چراغلی دي پاولات کیو ثم قفینا فمنهم بعض دي اولاد کې مهتدین په هدایت وکثیر منهم فاسقون او ډیر دیونه فاسقون وتلي الله د دیننا الله د دین وتلي خارج دا غینا ثم قفینا على آثارهم وزلت وی ګورا دا سلسله په ټول انبیاء کې تر عیسی علی السلام پورې چلے دله دعوت یې کړه به مولې غلاله آثارهم پرستو په دې پیغمبرانو پسې به رسولنا ډیر پیغمبران زمون الله را لګیلو وقفینا او لګلو عیسی ابن مریم غم لګلو وآتیناهو او ورکړو موږ ته انجیل او جعلنا غرزولو موږ فی قلوب الذین اتبعوهم وزنو دا کسانو کې چې عیسی علیہ السلام تابعداري کړې و حوارین سی مؤمنان دا راف فتن مینه د یو بل سره دا غي مؤمنان حوارین د یو بل سره مینه وا ورحمتن او الله شفقت ګرځولې دا غي په زونو کې چې په یو بل باندې به رحم کوو مینه مو یو بل باندې شفقت مو ورهبانیه ابتدعوا ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله رهبانیت لکی پیرتوب ته چې د خلکو نزان لکینی او ذکر اذکار توقت ورکیو دنیا پرې دی خزه پرې دی واده نه کې به دلته رهبانیتن کی دا منصوب ده په فعل مضمر چې دا غي تفسیر به رستو ظاهر کوي کنه چې ابتدعوا ده هدا رستو ابتدعوا دا غي وضاحت کو نو دسه ده وابتدعوا رهبانيه ابتدعوها ما كتبنا عليهم دي تا باب الاشتغال وي ايو معنا شو معنا رهبانيت په مانو ګرځولې دیو د ځان نه جوړ کړو او دا ځان نه جوړ کو په کم غرض د پاره جوړ کو په دې نه ته جوړ کړو چې موږ د الله عبادت وکړو به د کم غرض د پاره چې دا بدعت ایجاد کړو دا غي لازم نو کو ذریعہ د دنیا وګرځوله پیسې په خلکو نه راغونډ کړي دا یو شو دویم قول دا ده چې دا عتب کا په مخ کې رحمتن باندې او ما كتبنا عليهم ذين برست مستقل جمله په معنا دی ورهبانيه او ګرځولې موږ دې په ځونو کې هغه پیرتوب ابتدعوا واجد جوړ کړو هغه جوړ کړو معنا مبتدع د ځان نه جوړ کړو پس هغه مولا پزړه کې مینا ګرځولې و د چا سره مینا موسدیله ګرځولې و چې راشي پیرتوب لندون اختیار کړي ما كتبنا مستقل جمله شو ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله
کله چې دا معنا شي کنه ورهبانیت ابتدعوها بیا اوله معنا کې چې مستقله جمله کو ورهبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم بیا به آیات مقصد دی ورا الله ما په دې باندې خپل رضا طلب کړي وا چې تاسو به زما رضا طلب کوئ دا پیرتوب مې وته نه ویلې خو دې دا طریقه د پیرتوب ایجاد کړه او بیا د دې بدعت لحاظ به ونه کړو کار دا چې نه وکړي چې وکړه به خو د الله رضا طلب کړي کنه به په کې د الله رضا طلب نه کړه معنا به دی ما كتبنا من خنو پرز کړي پدیو علیهم پدیو الا لیکن ابتغاء رضوان الله من پرز کړي پدی باندې د الله رضا تاسو بس کوي الله برضا کوي دام په پرز کړي نو خو بیا فما رعوا دیو لحاظ ونه کوي خپل پیرتوبم حق رعایت یا حق معرفت څه مقصد ہے ای بدعت امتزان نه ایجاد کو دا د پیرتوب بدعت د دیو په شریعت کې نه دا د دیو ځان نه ایجاد کو یو طریقې ایجاد کړه او په دین یې ایجاد کړي او چې راشه موږ په الله رضا کو او بیا غد بدعت چې کم غرض د پاره وو لهذا ونكو حق رعايتها بل زيعوها برباد کو او د عیسی علی السلام په دین باندې کو پر وکړو کنه دا چې استثناء منقطع شي ها کدا دویمه معنا واخلو په مکه عطب کا به استثناء متصل شي معنی دا ورهبانیه والله اگر زولې په دې پزونه کې مینا د پیرتوب صاحب ابتدعوها چې دا طریقه دی ایجاد کړي وا دی ایجاد کړه به ته په شریعت کې الله څه کړه ولا جایز کړه کنه اولې د څوکړو دی ایجاد کو بیرستو الله ولا جایز کړه هو ما كتبنا من نو فرض کړي په دی باندې دا رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله مگر د پاره در ټولو د الله رضا اې دی چې دا پیرتوب ایجاد کو کنه او مولا به تجایز کو خو په دې غرض مولا جایز کو چې دی بچ کوي زما رضا به پلټي او فما رعوا حق رعایت یا دا غي لیاز سی و نکړو فآتینا الذين ورم کړه کسانو ته چې مان راوړې مېنم د دیو اجرهم اجر د دیوم وكثير منهم فاسقون ډېر د دیو نه فاسقون الله د دین نه ودري ولې دغه عیسی علی السلام دین بالکل بدل لا بدل کو کنه کوپری عقیده جوړ کړه دا نورې جوړ کړه ابه دې کې اورانه قول راجع ده چې ورهبانیت نه مستقل کلام دې پیل بولرو باسو کنه او غرض دا ده چې دا بدعت دی ایجاد کو الله تعالی ویلي خو به چې د کم غرض د پار ایجاد کړي به دا غي لازم پکې ونه کو او په دویمه معنا کې دا ده چې ایجاد دی او کو به او شریعت کې څه شو جایز شو خدای الله د رضا د پاره دی به ذریعہ د څو ګرځوله د دنیا او ګرځوله یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله واپس ترغیب د ایمان ته ایمان والا او د الله نه ویریږي وآمنوا برسوله ایمان راوړی برسوله د الله په پیغمبر دلته آمنون مراده غالي کتاب دی هغه ته دعوت ته چرایي تاسو ایمان راوړئ ولی حدیث کې مرাজি چې کتابی له الله دا اجر ورکړي یوتکم
درب کی تاسو ته کفلین من رحمته دو انډي من رحمتي د خپل ثواب ډبل اجر به الله درکړي بل ويجعل لكم وبگر زستاز پار نورن رنا تمشون به چې تاسو بزي پاغي په وجا په پولیس سرات یا تمشون به رنا د قران د چې داغي په وجا و زندگی تیروي ويغفر لكم الله بتاسو بخنو کی والله غفور رحیم الله بخون کې رحم کون کې لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله هذا آیات یا متعلق ته د مکه آیات سره معنی دا ده چې ګوره کبه دې رسول تاسو ایمان راوړو الله بدل صدر کی فضل بدل در کی مذکور ډبل اجر بدل در کی رڼا بدل وګرځي ها لئلا يعلم دا فضل مذکور الله ذکر ور کوي لا زائد کا لا بزائد کی معنی ليعلم د دې لپاره چې پته ولګي علي کتاب ته الله يقدرون چوز دی قادر نه دی علی شین پس شي من فضل الله د الله د فضل نام څه مطلب د دې پیغمبر راتلو نه رستو باندې کتاب ته پته ولګي جوز منګه دین منسوخ ده دې باندې سن کیږي الله اجر او ثواب مونږ ته نه راکړي او بل پمن کې نبی ناراضي نبی پچا کې راغی الله په عربو کې راولېګو او بل وان الفضل بيد الله فضل الله په لاس کې دی چاله چې ور کوي اوسه پورې نبوت په من کې روانو پس دې نه چاته ورکو محمد رسول الله له ورکو او منګه مکلف کو دا غبانی په ایمان راوړلو دا ته پته لګي کنه والله ذو الفضل العظیم الله لوی فضل والا ده یا دلتا تقدیر رو باسا او داغی پورے مقدر کا ارسلنا هذا الرسول من غیر اهل الكتاب ودا پیغمبر مولی ولی گلو په دې عربو کې په اهل کتابو کې مراونه لګلو د دې لپاره ليعلم اهل الكتاب چې اهل کتاب ته پته ولګي به لا زائد کا چې الله يقدرون على شيء من فضل الله دی قادر نه دی پر شي فضل د الله یو څه څنګه دی هنګواک راسنشتا من فضل الله او ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء الله تعالی ورکي اغله ورکي دلته څوک دي نبی له مؤمنانو له دا قادر دي د الله په فضل او یاد رحم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون دا پیغمبر الله ولې راولې غلو د دې لپاره لئلا نافذه او اللام نافذه نبی چې په نبی داخله شي معنا د اثبات کوي کنه معنا د اثبات ته الله د اخرین نبی ذکر راولېګو چې اهل کتاب ته پته ولګي د نبی پراتک باندې اوس مونږ صحیح من قادری په jihad کولو اوس کافرانو سره jihad کولای شو ایمان به پیراوړي کنه وان الفضل بيد الله او فضل الله پلاس کې ده والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی ده سورۃ المجادله مدینی سورۃ
نازل شوی پس د سورۃ المنافقون نه. سورۃ المجادله او تزکوي په دې کې الله غباس د زنانا د پیغمبر سره هغه نقل کړه، خاوند سره زهار کړو اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کو چې زه وسکم. ها قد سمع متوي که په سر کې قد سمع راغله. سورۃ الزهار متوي دغه دې کې احکام د زهار په کې ذکر دي. ربط دې سورۃ د مکه سورۃ صدا ده. مکه ترغیب انفاق ته د پاره د اصلاح د عالم، چې عالم کې اصلاح راشي دې پوجا دلته زجر ده. مفسدان ولا چې څوک فسادونه کوي هغه ته زجر ده. بلالته بدعت د کتاب ورته کو چې ځان نه پرتوب ایجاد کړو، الله په نو مقرر کړ. دلته رد په بدعات د جاهلیت والا هغه به کله خزي تی ویاله ته زما د مور په شانې همیشه به په ځان حرام کړل د کله کده مور. دعوه سورۃ زجر ده او منع عن طرق الفساد. فساد چې څونه طریقې دي دا غي نه منع کوي. دې نزان ساتي. ها په دې کې زهار دی باندې کوي، محادات الله باندې کوي، سلام با شرع طریقې نه په غیر په بل طریقه باندې باندې کوي، صحیح طریقه باندې والسلام کوي نبی ته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله. جاهلیت کی طریقه دا چا بخپل خزي تویل ته په ما باندې د مور پشانې هغه به ځان باندې حرام کړه، مور پشان به په حرام شو. خوله بنت ثعلبه هغه خاوند او استرا ولګي د خپل خزي ته زهار وکړو. دا خزر اعلی نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو، اے د الله نبی مو زما د دې خاوند بچی کدا بچی زامن خاوند ته پرېدمه بربادي او غزان سره کومه زای کی اوږي کی د ولګي د وجه نه زبانه په قو خرچه د کم جن ول پیدا کومه او زما خاوند قماسه زهار کړه ده او دا زهار حرمت مؤبد ته اوس بچکو. عائشہ رضی الله عنها وايي حمدونه دی الله لرا وسع سمعه اصوات و اسما اخوات د نبی سم څولاړه دې په خبره پین شو څوته وي الله پاس اسمانونو کې واورېدو دې نازل کړه اورېدلې دی الله تعالی قول التي سمع اورېدلې دی معنا قبول کو د دې شکایت. قول التي وانا دا غزنانا تجادلک چې تاسو باس کوم فی زوجها خپل خاوند په باره کې اے الله نبی دا بچ کی او تشتکی عاجزی پیش کول الله تعالی چې دا بچ کی زه خدان لما بچی می بربادی کی کاغذ ته پریدم کزان سے کوم بربادی کی والله الله تعالی اسمع واورید تحاوركما استاسو سوال او جواب یو بلتا تاو تسویل غیر تسویل الله غورید. یقینا الله تعالی سمیع اوریدون کې بصیر لیدون کې ده. وزلت حکم ذکر کوي د زیار رد کوي په رسم او طریقې د جاهلیت. الذين آکسان یذاکرون منکم چې زیار کوي تاسو نه من نسائم د خپل خصوص را
زهار د ښځې سره کېږي او زهار چې تشبیه د شا سره ولور کېږي دا نور اندامونو سره به اختلافي مسله ده چې ورته وایي ته ما باندې د سې لکه د مور د شا په شان ما كن امهاتهم نو دا ښځې خو د دوی میندې نه دي چې ته ما باندې د مور په شان نه دي میندې دي الا الله مگر هغه زنانه دي ولدهم چې دوی زیږولي وانهم او یقینا دوی لا یقولون منکرا من القول وای منکرا من القول منکر وینا وزورا او دروغ چې خپل ښځې ته څه وایي ښځې نسبت ورته کوي دا منکر من القول دی که نه او دروغ دي ښځه او مور دواړه چېرته یو شان کېدی شي خو الله تعالی لعفون معافي کوونکی دی غفورون بخونکی دی معافي کړه کفاره دله مقرر کړه که نه دا لفظ د استعمال کو بس کفاره ورکړه بخونکی هم دی والذین یذاکرون اوس کفاره د زهار ذکر کوي والذین کسان یذاکرون من نسائهم چې زهار کوي د خپل زنانو نه ایونه زهار کوي ثم يعودون بیا راګرځي لما قالوا ما نقض ما قالوا پار د ماتولو د هغې چې وایي عود څه دی عزم کول چې یاره بس بېرته اوسه کوروالی کومه چې بس دا اراده وکړه اوس به کفاره ورکوي فتحریر رقبه ازادول به د غلام خو من قبل ان یتماسا مخکې د نزدېکت نه نزدېکت ته مخکې د غلام آزاد کی ذالکم توعظون به دا کوم حکم چې تیر شو به دې تاسو ته الله نصیحت درکوي الله تعالی په هغه څه چې تاسو عمل کوئ خبردار دی ستاسو اعمال الله نه پټ نه دي الله ته معلوم دي فمن لم یجد چا چې دا منده نه کړه فصیام شهرین روژې به نیسي 2 میاشتې متتابعین پې در پې من قبل ان یتماسا مخکې د نزدېکت نه که د چا طاقت د روژو نه و نو بیا به شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکوي ذالک دا مخکې چې ته کوم بیان وکړو چې کفاره زهار به په دې طریقه ورکوئ یا به غلام آزاده یا به روجې نیسي یا به مسکینان له خوراک ورکوي دا ولې ما تقدم من البیان والاحکام لتؤمنوا بالله چې ایمان راوړئ په الله او په رسول او د هغه د شرایطو تابعداري وکړئ که نه وتلک حدود الله دا د الله پولې دي د دې نه به اقوا تجاوز نه کوې کفاره به ادا کوې به وروستو خپلې ښځې ته قربان او نزدېکت به کوې وللکافرین او شته دپاره د کافرانو عذاب علیم عذاب درناک منکر دی د دې حدودو نه مړه دا پکې لا چاره اوستې دي الله وایي دله به زه سخت عذاب وله ورکړم ان الذين يحادون الله ورسوله رد دی په هغه چا چې ځان نه قوانین جوړوي الله او د رسول په مقابل کې نوي قوانین وضع کوي یقینا کسان یحادون الله چې وضع کوي حدود د خپل ځانونو نه الله په خلاف د الله او د رسول يحادون معنى يزعون حدودا من انفسهم خلاف الله ورسوله اذا ان قانون جوړي الله خپل حدود مقرر کړی دی د ځان نه حد وي چې نه د سزا به مقرر کو پلان کې به کو شریعت غل پاره او حد ویل دی هزار لګي هغه باندې جرمانی دي او ته جج کنه د الله او رسول خلاف دیونه کو تاسو خپل قانون شته کنه جنا د پاره خپل حد ویل دی دا خپل حد وي چې نه د سیبو کو پلان بو کو يحادون الله ورسوله كبتوا ذليل
تعبیر په ماضی باندې وکړو لتحقق لقو کما کوبتا لکه څنګه چې ذلیل شوي دي کسانو من قبلهم چې مخکې دي نو کوبتا معنا ذلیل شوي دي عذاب ورکړی شوی دی مخکینو کافرانو ته وقد انزلنا آیات بینات تاقی زمونږ نازل کړي دي آیات بینات احکام او شرایع ښکارا د هغې په حکمت او د هغې په پیدا باندې هر یو تن پوهېږي آیات بینات یا آیات بینات نه مراد آیاتونه دي واضح دي یا معجزات دي دلالت کوي په صدق د رسول وللکافرین او شته د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب ذلیلونکې الله به ذلیل کی ځکه دا الله د قانون نظام اوچت کړو هغه سپک ګڼلو نو ذلیل به کی یوم یبعثهم الله کله به ذلیل کی په ورځ باندې چې راپورته به کی الله تعالی دا ټوله فینبئهم خبر به ولور کی بما عملوا پاس چې دی په دنیا کې کړی وو دا خبر ولول ور کوي یو خود پاره دا رټنه او بل په خلکو کې مشهوري چې دا مجرم دی احصى الله راګر کړی دی الله د دې اعمال د خپل علم کې او د ملائکه په کتابونو کې ونسو خو دی ویر کړی دی والله على كل شيء شهيد الله پر شی باندې گواه دی الم ترى اوس دا بیان دی د عموم علم د الله او تخویب ورکي هغه کسانو ته چې د شریعت په خلاف باندې په خپل منځ کې جرګې او مشورې کوي ایت نه ګوري ان الله يعلم چې یقینا الله تعالی پوهیږي ما په سماوات په هغه چې په اسمانونو کې دي او ما په الارض او په هغه چې په ځمکه کې دي ما يكون من نجوا نه من نجوا جرګه ثلاثه د درې کسانو الا وهو رابعهم مگر دا هغه څلورم دی هغه ثلاثونه شروع کړل ځکه الله وتر دی يحب الوتر ولا خمسه نه الله سره د څلورم معنی په اعتبار د علم او نه پنځه قسم اگر الله اوس شپږم دی په اعتبار د علم نه کم د دریونه ولا اکثر نه زیات د پنځونه الا هو معكم الله سره چرته چی کم ځای کې چې الله د سره دی الله نه بار نه پام کو په دې جرګه کې ورانه خبرونه کې لا هو معكم اينما كانوا به خبر ورکې دی ولر بما عملوا پاس چې دیو کړي په ورځ د قیامت یقینا الله تعالی بكل شيء علیم پرشیوانی پوهه ده علیم دې پرشی ته پته ده الم ترى وزل ترد ده کسانو چې بیزه جرګې کې د شرع نه خلاف منافقانو يهوديانو اتنو ګوریا کسانو تنو چې منشوي دي ان نجوا د بیزه جرګونه ثم يعودون بيرا غرزي لمانو کوانو هغه تجدید منشوي دي ويتناجون او دیو جرګې کې بالاسم په ګنا اسم څه ده مخالفه عن حقوق الله والعدوان او د ظلم حقوق العباد دي جرګه کې څه ده یا د الله حقوق بربادولي پاغي متعلق او یا د بندگانو حقوق ضایع کول پاغي باندې ظلمونه کول داغي متعلق به جرګي ومعصيه الرسول او په مخالفت د پیغمبر کې چې حق خلاف بڅنګو کو د پیغمبر خلاف بڅنګو کو بل وای زاجاوکا بیچرا چې تا تحیوکا تا ته سلام کوي به مالم یحییک بالله هغه سلام چې الله تا ته نه در خودله دې سلامونه تکي چې الله تا ته نه در خودله ويقولون في انفسهم
او وايي په خپل ځړو کې لولا يعذبنا الله ولي عذاب نرا کې الله مونږ ته بما نقول پاغه څه چې مونږ وایو دا مونږ چې کوم وایو الله دې پڅو کې الله دې په عذاب را کې کنه حسبهم جهنم نو کافی دې دی لره جهنم سزا به درکې کنه جهنم سزا دې له ساتلې دا بس ته یسلونا ور داخلي کې بدی دی جهنم تفبئس المصير ډیر بد ځای دی المصير ورته جهنم خزانه ډیر بد ځای دی یا ایو الذین آمنوا اذا تناجیتم اوس درې قوانین ذکر کوي مؤمنان د پاره چې دا غي تعلق ته د جرګې سره چې ګوره جرګه کوي نو په دې خبرې کوي ایمان والا او کله چې تاسو جرګه کوله په خپل منځ کې نو جرګه به د ګناه نه کوي چې کلم د څه خبره وا چې د الله نه پرمانی پکې وا پکې مچاله مشوره ورکوا مته مشوره اخلا ومع والعدوان او چې چا باندې زیاته او ظلم او د چا په خلاف باندې منسوبه وا چې هغه ته ضرر او تکلیف پر رسول او مشوره ولور نه کوي او ته ورو دي جرګو کې سزا نه ما خپل کار کوا ومعصیت الرسول په مخالفت د پیغمبر کې چیرې دی نبی خلاف بسنګ وکړو کدی کی جرګه وګوره تبو سکه نه ها وتناجو بالبر جرګه کوي بالبر د نه کوي وتقوا او د تقوا ری جرګه کوي واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویریږي د الله نه الذي هغه لا الیه تحشرون چې د تبتا سور جمع کړي شي ورځي به د پاره د حساب کتاب انما النجوا استسلیل مؤمنانو ته پروا مکوا د دې منافقانو په جرګو خپنه شي انما النجوا یقینا دا قسم جرګي چې دا اسم او عدوان او د معصیت الرسول من الشیطان دا د شیطان د طرفه دا کار دی ولی د دې لپاره چې خپکیا کسان چې ایمان راوړل خامخا د انسان زړه ته دغه رسیږي چې پلان کوز ما په خلاف مشوره او کمیټنګ یو کو زړه ته دوک رسیږي خو ليس بضارهم شيء اي zarar نشي ورکولې دی ته چې تا ته zarar نشي درکولې قلار دی لګیای کای دې مشورې په خپل منځ کې الا باذن الله مگر په حکم د الله الله چې څه اراده تقدیر کې لیکلي عقبای اور غم مکوا وعلى الله خاص په الله دې توکل کې مؤمنان یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس بل قانون ذکر کړي ایته لکی آداب د مجلس کې زیشتا مرګری ته خوځيګه کنه لکه زیو ته پرې ایمان والا او کله چې ویل شي تاسو تفسحوا في المجالس او خوځيږي په دې مجلس کې بل مرګری ته ففسحوا خوځيګه هغه ته پکې زی پرې چې هغه پکې کینی ها يفسح الله لكم الله تعالی زه پر قدر کی په جنت کې طاقت زه پر خوستو الله تعالی جنت کې زه دل در کی یا يفسح الله في كل ما تريدون في کوم شي چې تاسو غواړئ هاي کې ول الله پر اخره ولي مکان غواړي رزق غواړي پای کې الله پر اخره راوړي وإذا قيل انشزوا او کده ته ویلې شو انشزوا پاتېږي جهاد تلاړ شي مانزه تلاړ شي پاتېږي بل دې نه کوي خیر ته پاتېږي فنشزوا پاتېږي یا تا ته امیر دې ته ویل چې دا پاتېږي دا مشر ته زه پرېدا پرېدا پاتېږي کنه دې کې ستا خیر ده مشر کرامو کې د امیر خبره ومنه ته مو عاجز ما بي عزتي وکړه زیرستو کړم او زه د مجلس نه پات سوالم نه يرفع الله الذين پورته کوي الله تعالی کسان چې ایمان راوړې منکم استاسنا والذین اوتوا العلم وکسان چې ورکړې شه ته علم درجات په درجو هذا والذین اوتوا العلم دلته تقدیر ده والذین اوتوا العلم خاصه درجات
عام ومن لم الله درجه ورکوي عالم او غیر عالم خو عالم مؤمن له په ټولو باندې زیات درجه ول ورکی والله بما تعملون خبير والله تعالی پاس چې تاسو کوم عمل کوي خبردار دی الله نه پټ نه دی یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول دا اوس بل قانون ذکر کوي دریم چې ګوره د جرګې نه مخکې تلک پیسې ورکړه انفاق وکړه چې دا انفاق دلالت کوي په دې چې رته په دې جرګه کې مخلص یې کنه اول کې دا قانون وبرستو دا قانون الله منسوخ کو ولی منافقان به اثرات له نبی تاسو می کار دی مشوره د سکوم او غرض تنگول د پیغمبرو نو دا وشو پته ولګي څوک مخلص ته څوک نه دی ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو جرګه کوي د پیغمبر سره فقدموا مخکې کې بین یدین نجواکم مخکې د جرګې نه صدقه صدقه تعظیما للرسول د پیغمبر د احترام د وجنه او انتفاع الفقراء فقیر ته پیدا ملاوي شي بل تمیز براشي بین المحب والمنافق ذالکم خیر لکم دا تقدیم د صدقې ستاسو لپاره غوره ده ځکه دې کې طاعت ده واطهر او خپاکون کې ستاسو د نفسونو د منافقت نه دا کار دی کو پته ولګي چې منافق نه ها فإن لم تجدوا کم نموا پیسو وسم نو الله بخون کې ده هغه چاته چې وسې نه کوي او بهم پیغمبر سره جرګه کوي رحیم رحم کوون کې ده پس وې بقي رحم به پیو کی اشفقتم ایتاس ویریږي ان تقدموا چې مخکې کوي بین دین جواکم مخکې د جرګونه صدقات صدقې چیرې دا به موږ څه چرته پیسې چې موږ به د جرګې نه مخکې پیسې ورکو الله فإذ لم تفعلوا چې کلم دا کارونه کو وتاب الله علیکم والله در باندې تخفیف راوستو دا حکم در باندې منسوخ کو دا خیر اوس پیسې ضروری نه دي جرګې نه مخکې ورکول دا شکارو کوي چې دا خو کوي کنه فاقیموا الصلاة نو پابندي کوي د مانځه ور کوي زکات تابعداري کوي د الله او رسول والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاس چې تاسو کوم عمل کوي کوم عمل چې کې الله تداغي پته ده الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم دغه مزواجر دي منافقان او پنځل زواجر دي الم ترى اتنو ګوریا کسانو ته تولوا قوما چې دوستانه کیدا قوم سره غضب الله عليهم چې غصه شوی دی الله غیوتا يهوديانو سیارانی دوستانه کوي معكم منكم نو دا کسان تاسو نه يهوديانو سره چې کوم دوستانه کوي کنه ځان ته مؤمن وي خدا تاسو نه ده ولا منهم نه دي يهوديانو نه ده خپل اغراض او مقاصد ته ګوري چې کوم طرف ته فائدہ ډیری بس هغه ستاویږي ويحلفون على الكذب او قسمونك على الكذب بدروغهم وهم يعلمون خپويږي چې موږ په دروغ باندې قسمونه وکړه او دارنګ دا متپتره چې په دروغ قسم غټ جرم ده تیار کړی دی الله تعالی دا غي د پار عذابن شدیدن سقذاب عذاب شدید څه په قبر کې هیول تیار کړی انهم سا ما كانوا يعملون یقینا سا بد ما كانوا يعملون هغه چې دیو کوم عمل کوي ډېر بد ده اتخذوا ايمانهم جنة دیونی ولې د ایمان او خپل قسمونه جنتن ډال اې د دې په جزان بچ کوي کنه فصدوا عن سبيل الله خپل من شوی دي او نور من کړي عن سبيل الله د الله د لارې نه الله د دین نه درو قسمونو
فلکم عذاب مکین او د دې لپاره د عذاب مکین سپکون کې لا به جهنم تبوزي التبه ذلیل کی لن تغني عنهم اموالكم ولا اولادهم نبت پکې د دیونه مالونه د دی ولا اولادهم نه بچی د دیو من الله د الله د عذاب نشین څه شي اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی کوم فيها خالدون دیو په دې اور کې همیشه یوم یبعثهم الله هو دلته په دروغ قسمونه کوي قیامت کې هم د قصکار کوي پاورل چې الله برا پورته کې دی ټول لرا فيحلفون لكم قسم بکي الله ته چې ګینه موږ مؤمنانی اے قسم بکي چې قسم په الله موږ ایمان راوړیو کما يحلفون لكم لکه تاسو چې اوس قسم کوي چې قسم ده موږ مؤمنانی ويحسبون او ګمان بکي دی په آخرت کې انکم علی شیء چې یقینا دی په یو شی په ایمان علی شیء معنا په یو شی باندې وکنه چې هغه ایمان دې دروغ ایمان او یا معنی دا ده چې موږ په یو شی फायदा برا کی او ضرر باندې ده پکې لکه دنیا کې په دې دروغ قسم باندې موږ ځان نظر د پکاو او फायदा هم ځان تر عقل ده په آخرت کې موږ تاسو کی دا دروغ قسمونه به फायदा راکی خبردار انهم هم الكاذبون یقینا دی دروغ جن دی استحوذ علیکم الشیطان غلبه حاصل کړی په دی باندې شیطان فانصاکم ذکر الله ير کړی د دیو ذکر الله د الله ذکر هغه تیر کو اولئک حزب الشیطان دا کسان حزب الشیطان ډله د شیطان دا د شیطان ډله ده ولا خبردار ان حزب الشیطان هم الخاسرون ډله د شیطان چې د هم الخاسرون دی توانیان دي بیا تخویف یقینا کسان یحادون الله چې مخالفت کوي د الله او د رسول یحادون مکتر شو ځان قوانین دي د الله او د رسول په خلاف باغی چلیږي دا کسان فی الذلین په ذلیلانو کې وای په هغه کسانو کې وای چې کوم الله ذلیل کړی دي كتب الله تسلی د مؤمنانو ته لیکل دی الله تعالی په لوح محفوظ کې دا خبره لا اغلبن انا ورسلی خامہ خاص بزور ور کېګم په حجت او پتوري ورسول از ما پیغمبران دا به غالبي ان الله قوي عزيز یقینا الله تعالی قوی قوت والا دی عزیز زور ور ده لا تجدو وصلت صفات ذکر کوي د مؤمنانو چې ورته د کافرانو سره پروا نه ساتي او سوچ د دین نه خلاف وي اگر که خپلوان ولې نه لا تجد قوما تبنمند کې یو قوم یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله او پر ورستنه یوادون چې دې مينو کې دا چا صحاد الله او رسوله چې مقابله کړی د الله او د رسول سره ولو كانوا اگر کدا مقابله کوونکی آباهم د دې پلارانی او ابناءهم یا د دې زامنی همدغه بدر کې ابو عبیده خپل پلار مړ کو کنه وینه ویل چې وینه کته جما دا پلار دی ابو بکر صدیق په بدر کې خپل زوی ته دعوت ورکو چې راشه زما مقابله ته او اخوانهم یارونا عمر را اولګېدلو دا مصعب هغه را اولګېدو ورورې گرفتار شوی په بدر کې انصاری تی ویل پرې نه دی غټه پیسې تی والا مورې ګور ډېره مالدار خزه ده هغه تل ګور ته زمارورې ازما متعلق ته دا وصیت کې هغه تل لا ځان سواری زمارور دی ته زمارور نه او عشیرتهم یا قبیله عمر بن خطاب خپل ماما عاص بن الشام مړ کو پورس د بدر دارنګ علي حمزه او ابو عبیده
ولا تر زامن یې مړ کړ کنه اولئک کتب دا کسان لیکل شوی دی په زړونو کې ایمان اسی مضبوط ته دنه په زړه کې مضبوط کړی الله تعالی دی بروح منه بروح پروح د خپل طرفنا روح نه مراد نصرت علی العدو الله سمدد کړي دشمن په مقابل کې یا روح نه مراد قران دی دی قران په وجه الله دی مضبوط کړي داخلي به الله تعالی دی ولر جنتونو ته چې بيږي بلاندې داغنه نیورونه خالدین فیها همیشه وي پاږي کې رضی الله عنهم الله راضي دي دیونه ورضوا عنه دی راضي دي الله نه اولئک حزب الله دا کسان حزب الله د الله ډله ده الله ان حزب الله هم المفلحون خبردار ډله د الله چې د هم المفلحون هم دي کامیاب دي سورة الحشر مدنی سورت ته نازل شوی ده پس د سورة البینین سورة البینین رستو نازل ده سورة الحشر تذکوي چې بده کې واقعا د بنو نذیر د شړول ذکر ده د مدینې نه دویم سورة النذیر متوي بنو نذیر ربط دې سورت د مکه سورت صدا ده مکه سورت کې زواجر او رټنې وي د پاره د مفسدانو څوک فسادیان دي هغه ته رټنې دلته هغه ته تخویف دنیوي ورکړي په عذاب چې سم شي دویم الته محادات ذکر کو الله او رسول چې څوک مقابله کوي نو دلته ذکر کوي مشاقات ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن شاقق الله مخالفت دعوه د صورت با تخویف دنیوي هغه چاته چې د الله او د رسول خلاف کوي دا غیر لپاره به مثال کې پیش کی بنو نذیر وګوره دا بنی نذیر الله څنګه تبا کړو هغه مثال به پیش کی بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله دعوة التوحيد عندي سبح کی اول کی اشاره وکړه دیتا چې الله تعالی عذاب ورکړي نو په دې عذاب ورکولو کې الله د چا ظلم او زیاته نه کوي بلکې سبب پاغیو کې موجود دی ولې الله عادل له منزه ده او بنی نذیر له چې دا سزا ورکړي ده کنه په دې کې الله اوس زیاته نه ده کړه پاکی بیان دی الله د پاره ما فی السماوات یا چې پاسمانونو کې دی او ما فی الارض او چې پسمکه کې دی او هو العزیز او دا الله تعالی العزیز زور ور دی لکه حکمتونو والا دی والذی الله غزاد اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب دا ذکر دی د عذاب د بنی نذیرو الله غزاد استری دی هغه کسان چې کافر دي د کتابونه عدالته قصر کو په خپل ځان الله استلی ولې روب د هغه په زونو کې الله واچونو زکه ځان ته نسبت کو من آل الكتاب د کتابونه مراد بنو نذیر دي ور مدینه کې بنو نذیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغی ټول يهوديانو سره یو صلح اولی کلا مصالحت وسولی کلو چې یو بل ته تعارض نه کوو استدا بنو نذیر را اولګید الله زمات کو اراده وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د وجلو الله بچ کو نبی صلی الله علیه وسلم لاړ دی محاصره کړه
آخر مجبور شو را کوزیدو تا عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین اگر آگے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی ویلا چې دی واقع اختیار به مال راکې بس فیصله دا وشوه چې دی به د مدینه پرېږدي به دا هغه بیانوي ها کوم شي نه ځان څوړی شي به وړي کوم نشي وړی به پرېږدي دلته من دیارهم د هغوی د کورونو نه لأول الحشر د پاره د اول جمع کېدلو اول الحشر څه دی د دې مدینې نه لاړو څه خیبر ته لاړو څه ازرعات ته لاړو بیا عمر ابن خطاب را ولګېدلو خیبر ته چې کوم تلي هغه د خیبر نه بیا وشړل هغه دویم حشر شو یا هغه دویم حشر د قیامت ته اول الحشر دا اول حشر شو رستو پسې څه شو قیامت شو ما ظننتم ستاسو ګمان نو اے صحابه چې دیو بګینی یا اول الحشر معنا دام دا اې د دې په اولاد کې تر دقه وخت پورې څنګه شوی څوک شړلې شوی نو کنه د دې ځینې او شړلو ما ظننتم ستاسو ګمانم نو چې دی به اوزي د دې علاقونه ستاسو په ګمان او خیال کې دا نه راتله چې کینه مدینه به دیو پریوي ولې پراخین اوسروي مالونه اوسرو او دا غیم ګمان دا انهم چې دیو مانعتهم حصونهم من کوي به دیو لرا قلاګان دي دیو من الله د الله د عذابنا هذه قلا کې موږ محفوظ وي فاتاكم الله من حيث لم يحتسبوا نراغ دیوتا الله تعالی من حيث دا غزين يحتسبوا چې دی ګمانم سره نو وقذف او يچو في قلوبهم داغي پزونو کې روب يرا الله ولا پزونو کې څه واچولا روب واچو يخربون بيوتهم ورانه ولي کورنا پخپل لاسونو رې سندل ځان سي شینه وړ کنه او مؤمنانو ته ویل چې راشي موږ سره په تعاون وکړي وای د المؤمنین فاعتبروا عبرت علی خوندانو د عقل ور الله د چا ذلت اراده کی دقه سره سره کوي ولولا ان كتب الله دلته وی ګوره کده عذاب نه وي بل عذاب په الله راوسته وي که چرته نه مقرر کړی الله تعالی په دی ول جلال بوتلل د مدینې نه لعذبهم سزا به ول ورکړې په دنیا کې قید کړې به وجلې به لکه بنو قریظه ویل دا سزا ورکړه کنه قید هم کړه مړې هم کړه دیره هم دغه سزاګانی ول ورکړې لعذبهم ولهم او د دې لپاره په آخرت کې عذاب النار عذاب د اور ده ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله دا په دی وجه چې دی مخالفت کړي د الله او د رسول الله او د رسول نه څه کړي ده خلاف یې کړي ومن يشاقق الله او چا چې مخالفت کو د الله او د رسول فإن الله شديد العقاب یقینا الله سخت سزا والا ده سخت سزا ولور کی ما قطعتم من لینا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی محاصره کړه هغه د روب د وجنه بعضی ونی ولا پریکړې کجوري بعضو ته ور واچو منافقانو اعتراضونه وکړه چې دې فساد ته ضرورت ده الله جواب کوي نه تاسو پریکړې ملینتن یو کجورا نینا یو نوع کجورا ده او ترکتم یا پرخم د قائمتن ولاړ علی اصولیا په خپل سټه فباذن الله دا ټول د الله په حکم دا الله حکم بل وليخزي الفاسقين ودر پارا چې شرمې فاسقان لرا وليخزي الفاسقين وما فعل الله وذكر د حکم د مالفه وما فعل الله هغه چې ورکو الله تعالی اوس دا د بنو نذیر مالونه په غیر د جنگ نه ملاو شو کنه
اوس الله د هغې حکم بیانوي چې دې کې د مجاهدینو حصه نه ده دل کې د ټولو مؤمنانو پکې حق دی هغه چې ورکو په پی کې مال غنیمت کې الله خپل پیغمبر ته هغه غنیمت هغې ته وایي چې په جنګ یې ته ونیسي فیدې ته وایي چې په غیر د جنګ نه هغې وتښتي تا ته ځای پرېږدي او مالونه راغونډ کړي دې ته فی وایي غنیمت کې به پنځمه حصه بیت المال ته ورکي نور به په مجاهدینو تقسیمې مال پی به ټولو کې یو شاني فما اوجبتم تاسو نه دي ځغلولي علیه په دې من خیر اسونه ولا رکاب النسور لهیم ولكن الله يسلط رسله لیکن الله غالب خپل پیغمبر علامه یشاو چې بچا وغواړي الله د هغې په زړه کې روب واچو تاسو ته ځینه پرې قوستون اوسې پرېږدئ بس الله تعالی پر شي باندې قدرت لرونکی دی ما عفا الله بیان دی د مصارفو د مال فی په کم کم ځای به تقسیمې هغه چې ورکړه الله تعالی په فی کې په غنیمت کې علی رسول خپل پیغمبر ته من آل القرى د کلو والاونه ادا د بنو نذیر مالونه پیغمبر ته څه شو الله ته پرې خوسته کنه فلله الله د پاره وی لله د تبرک د پاره ذکر کو وللرسول پیغمبر د پاره وی ولذر قربا خپلوان له به ورکي پیغمبر به خپل ذریاتو کې استعمالي یتیمانانو ته به ورکي مسکینانو ته مسافر ته اڅو چې څونه محتاج او پاغي کې به ورکي کنه لیکلا کلا یکون دې د پاره چې نشي دولتن اوړېدل د دې بیان لغنیای منکم په ما بین د مالدار استادو کې اے جاهلیت والا به مال فی صرف مالدار لور کو الله وینا دی غریبانو مستحقین باندې به لګي وما تاکم الرسول اواز درکړې تاسو ته پیغمبر غنیمت له درکو مال فی له درکو فخذوه هغه ونیسئ وما نهاکم عنه کومې چې تاسو منع کړیانو دا غیر اخذنا چې دا مالی فانتهو بس ته منع شي کنه پیغمبر ته توي ما اخلا بس مې اخلا د توي مې کوا کم د توي وی کا واخلا غواخلا دلیل په دې چې یو کار نبی نه کړي بس ته مکوا وما نهاکم عنه فانتهو واتقوا الله الله نبی رګي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی سخت سزا بولور کی للفقراء المهاجرین اب چاته ملاویږي د پاره د فقراء او مهاجرینو الذين كسانوا خرجوا من ديار تستل شي د خپل کورونو او اموالهم او د مالونو نه يبتغون فضلا من الله لټي دی فضل الله او رضوان او رضامندیا دینیت باندې تلی کورونه ته پاتې دي وینصرون الله مدد کوي د الله سره او رسول او دغه د پیغمبر سره دې مهاجرینو لور کوي اولئک هم الصادقون دا رښتونی دي او ما غوښو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په مهاجرینو باندې تقسیم کړو دا والی تاسو والذین اواکسان اغه فقراء والذین من والفقراء من الذین اوريك اغه فقراء ته انصارو کې کوم فقراء دي اګه سان تبو دارا چې حاصل کړي ځان لخپل علاقه او ایمان او ایمان من قبلهم د دې د هجرت نمک کې د هجرت نمک کې مکه ایمان راوړل خپل علاقه شته کنه باغونه شته کورونه شته انصار دي خو فقیر دي هغه له مورکا اولئک يحبون او من الذين هاجر اليهم هغه څو چې دوی ته هجرت کوي خپګي پینا بلکې د مهاجرینو سره پړه کې مینه ساتي ولا یجدون او نه من د کیفی صدورهم په خپلو سینو کې حاجتن خفغان حاجه معنا حسد دشمنی مما اوتود اغنا چې دی مهاجرینو ته ورکی او دی ته نه ورکی
مهاجر له پور کی کنه دی پنه خپکی وي خله زدا فقیر دی ته ملاو شو مارور دی بس خپکی پنه ويؤثرون او ورکی اسباب د معاش کې همدا کسان اعلان پسیم په خپل ځان باندې بلا هدا ته راحت ورسیږي ته ته پیدا ورسیږي ما ته دغه سینې ويؤثرون پسیم ولو کان بهم خصاص اگر ک په دی باندې فقری اگر کده په خپل محتاج دی خو بل خیر غواړي چې هغه ته دی ورسیږي ومن يوق شح نفسه هغه څوک یو چې وساتل شو شح نفسه د بخل خپل ځان شح ویل کی هغه بخل ته سره د حرسنا دینه وساتل شو فاولئک هم المفلحون دا کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دي فلاح والا دي کامیاب دي والذین جاءوا من بعدهم واکسان وزدي کې تر قیامت پورې څونه کسان دي داغي ایسه په مال په کې ده او کسان چې راغلي دي من بعدهم دي نورستو یقولون وای اے رب بخنو کمن د پاره ولي قوانین الذين اوس منګه غرونو تسبقونا چې موږ نه مخکې شوي دي په ایمان صحابه د پاره پزړه کې څه کوي مینه ساتي دعاګانې وته کوي ولا تجل او مگر ذو فی قلوبنا ازم په زونو کې غلن حسد للذین آمنوا چا د پاره چې ایمان راوړې ایتم پزړه کې حسد او کینه ما پیدا کړ آیات دلیل په دې چې چا په زړه کې صحابه ته غصې هغه د حق په فکر کې نشته شیعه هغه مال فی ورکول جایز نه دي هغه د هغه زړه ډک دی زی راځي په ابوبکر تنقید کوي په عمر تنقید کوي په صحابه تنقید کوي مردار مخه او چت صحابه باندې تنقیدونه کوي منبر باندې چې ناس دا شکل مسخه شوی الله شان دې مخونه ته چې وګوري کنه مسخه دي مسخه دا ذلت پټکی په پراته دي دا هيئت دا د مسخه ده او نه په پويږي نو دې کسان له پکې نه غل للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم اے رب یقینا انت رؤوف شفقت کون کے رحم کون کے الم ترى وزدغ منافقانو پنځل صفات ذکر کوي قبیحه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو نذیر محاصره کړ کنه عبد الله ابن ابي لاړو منافقانو تل پام کوي تسلیم نشي کله کو درېږي موږ تاسو رکړه کی او د سولاړي او کله مدینه نه شړلې موږ هم د سزو الم ترى هیڅ ونه کړ بیا ایتنو ګوریا کسانو ته نافقو چې منافقت کړه ده یقولون لاخوانهم وایقبلون تا کم کسانو ته چې کو پر کړه د کتابونه لئن اخرجتم تاسو ویستل شوي د مدینې نه نو لنخرجن معكم خامقا من بتاسو روزو ولا نطيع او خبر من نه منو تاسو په بارک احدن د اچا اسکله تاسو متعلق بيخي من چا خبره منو نو پام کوي ګوره زين اون خوځيږي وان قتلتم او که تاسو جنگ وکړې شو لنن سورنکم من بد سمدد کوم الله دروغ وي اسی دوک کړه والله يشهد الله کوي ورکې انهم لکاذبون چې دي دروغجن دي دروغجن دي د ایرانیان دي اسی بتوي درلم فلان مو خلقو کې دا کوي نور غټ مفسدان دي ټول مسلمانانو ته فساد د دیو د لاسه ده به درځي دل نه دوکا په نشي والله يشهد انهم لكاذبون لا يخرجوا کويستل چې دا مناف يهوديان لا يخرجون معكم بوسنوزي وزمنا خپل کار کوي اولا ان قتلوا کچرت داغي سره جنگ وکړي شي نو دا منافقانو سبه مدد هم نه کوي ها کوي کې نو سبو کی ولا ان نصرهم کچرت مدد مسرو کی لا يولن الادبار قام خراب ګرځي شاګانې الله کو سمرګرم شي کنه هیڅ نشي کولای
داسې منډې به ووایي چې شا به ته راواړئ چې کس به وخوري او ثم لا ینصرون بیا به څه مدد هم نشي کېدلی دا شا د دې دپاره نه یعنې ځان جنګ ته تیاری بیا خپې ټینګېدو نه دي لا انتم وجه دا ده خامخا تاسو یې مؤمنانو اشد سخت رهبة د یری فی صدورهم د دې زړونو کې صدورهم کې ضمیر منافقانو ته راجع کا دارنګې یهودو ته راجع کا دا منافقان او دا یهودیان تاسو نه سخت ایریږي من الله په نسبت د هیبت د الله نه الله نه دونه نه ایریږي د تاسو نه چې څونه ایریږي ذالک اوس وی ګوره په کار خدا وه د الله نه ایرېدلی وی ذالک بانهم دا په دې وجه چې دا یو قوم دی لا یفقهون نه پوهېږي نو که پوهېدلی په کار دا وه د الله نه یره کړی که هغه قوت او طاقت والا دی تاسو یې پې مسلط کړي لا یقاتلونکم اوس د هغې بزدلي د دې یهودیانو او د دې منافقانو جنگ نشي کولی دا منافقانو یهودیان تاسو سره جمیعا په یو ځای الا فی قرى محصنه مگر په هغه قلاګانو کې محصنه چې هغه مضبوطي خندقونو یا د هغې نه ګرد چاپېر دیوالونه تتاوي بیا به ځه جنګ کوي او من ورای جدر یا اخوا د دیوالونو نه یا مخامخ میدان کې څه نه جنګېدلی پټ بس جنګېږي ها دلته وایي ګوره دا نه چې ګینې جنګ نشي کولی خپل منځ کې ډېر سخت دي خو تا نه الله ایرولی دی بعض هم جنگ د دیو بینهم په خپل منځ کې شدیدون سخت دی خو الله تعالی ضعفهم تاسو ته کمزور کړی دی الله تا ته څه کړه تا ته کمزوری کړو ګینې په خپل منځ کې سخت جنګین دي تحسبهم ګمان به پې ته کې جمیعا چې دوی ګینې په یو خبره دي په یو رایه دي اتفاق دی وقلوبهم شتا خو دې زونه شتا مختلف دي شتا دي آرای جدا دي اهوای جدا دي خواهشات جدا دي شهوات جدا دي ذالک بانهم دا مختلف ذکر دي چې دا یو قوم دی لا یعقلون عقل پکې نشته که عقل پکې وی دا کارونه به نه کوله کمثل الذین من قبلهم اوس مثال ولا ذکر کوي د دې نه مخکې بدر کې الله مشرکان څنګه تباه کړه یا بنو قینقاع د دې نه مخکې شړلي و کنه مثلهم کمثل د دې بنو نذیر مثال په شان حالت د هغه کسانو دی من قبلهم چې مخکې دې نه تېر شوي قریبا نږدې په بدر کې مکې مشرکان اویا مردار شو اویا تقیدین شو سره د هغه نه چې په قوت او طاقت کې راغلي یا د دې نه مخکې په دې مدینه کې بنو قینقاع رسول الله غم شړلی ذاقوا وبال امرهم وې څکلو سزا د کار خپل سزا ورته میلاوه شو ولهم د دې دپاره عذاب الیم عذاب درناک دی سزا به الله ورکړي کمثل الشیطان دا د شیطان په شان دی دا مثال د دې منافقانو دی دا مخکې مثال هغې له دمکي وه اوس د منافق مثال ذکر کوي وایي دا منافقان په شان ته د شیطان دي قال الانسان کله چې وایي انسان ته کفر وکړه لکه ګوره دې منافقانو مغې ته ویله که نه چې ټینګ شی کله چې د انسان کفر وکړي قاله دا شیطانو ته انی بریء منک زه ستا نه بیزار یم ستا نه زه بیزار یم ځکه انی اخاف الله زیریږم د الله نه چې رب دې د تمام مخلوقاتو فکان عاقبتکما نو شو انجام د دواړو د شیطان او د انسان دا خوف چې طبیعي دی شرعي خوف نه دی طبیعي خوف دی نو شو انجام د دواړو
انه ما فی النار چې دا دوانو پور کې خالدین فیها همیشه به پاغي کې وذلک جزاء الظالمین او دا بدله د ظالمانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وزدلتا هم تخویب ورکی ترغیب ورکی مومن تا راشه تیاریو کا دی دنیا کې نیک نیک اعمالو کا ایمان والا او د الله نبی ریږي و دې ګوري نفسونه یو نفس ما قدمت لغدن چې سبا تک عمل لګي خلېږي که بد لګي سوچو کا کنه ویریږي د الله نه یقین الله تعالی خبردار دی بما تعملون پاس چې تاسو کوم عمل کوئ ولا تکونو دا نه کی دا مشابهت د کفار سره مکه کې پشانت دا کسانو نس الله چیر کړه دے الله نس الله معنا ذکر الله الله یادا شیر کړه دے یا عذاب الله د الله عذاب یې کړه فانساکم انفسهم نو الله تیر کړی دی نفسونه نفس رول معنا دا ده لم يشتغلوا باعمال دی په دې کارونو کې اون لګول چې داغي په وجبان تنجي من عذاب الله الله د عذاب نه اخلاص کی اس بس اوقات ول برباد کړ اولئک هم الفاسقون دا کسان فاسقان دي ودري د الله د طاعت نه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه ندی برابر پس کې په فضل او په مرتبه کې لا يستوي في الفضل والرتبه خاوندان د ور او جنتیان دوه یو شان نه دي خاوندان د جنت هم الفائزون دي کامیاب دي او جهنميان په خسران او په تاوان کې پراته دي لو انزلنا هذا القرآن دلته حکمت ذکر کړي چې الله دا قرآن لګ لګ نازل کړي مکه مشرکان دا ویل چې قرآن په یو ځل ولې ناراضي الله یې ګوره که قرآن په یو ځل په غره راغوس نازل کړي غرب هم ټوټه شوی وي انسان کې وسو طاقت کم زینه ده ایو معنا ده کوم نازل کړي دا قرآن علی جبل په غره په یو ځل جمله واحده ایو معنا ده یا دویم معنا ده الله په غره کې شعور اچولې او بیا دا قرآن او تنازل کړي د دې قرآن د مواعظ او د دې د بلاغت نه به تاثر اغسته وي لرأيته تا بریدلې دا اگر خاص ناجزي کون کې الله تعالی سره دا انڅونه سخت ده او مضبوط ده او به معجزي کوله او ټوټه ټوټه به من خشیت الله د الله د یری د وجنا وتلک الامثال دا مثالونه دي نظر به موږ بیانو د پاره د خلکو په مختلفو طریقو لعلهم يتفکرون دیر پای دی فکر نه کاروالي هو الله اوس دعوت توحید او د الله خسته صفات ذکر کړي ولی الله صفات ذکر کوي مخکې وصف یې کو د قرآن په عظمت سره چې داسې عظیم کتاب دی نو ذکر کوي وصف د عظمت الله چې څوک منزل نازلون کې د کتاب دی نو ځکه دا کتاب عظیم دی هو الله دا الله تعالی معبود دی هو وجود من ذاته دی مقصد دا دی خپل وجود کی چاته محتاج نه دی الذي غزات لا اله الا هو چې نشته معبود الا هو مگر دا یو الله دی عالم الغیب عالم دی په پټو او شاهد او په ښکارا هو الرحمن الرحیم الله رحمان دی رحم کوونکی دی هو الله تکرار کو د پاره د تاکید الله حقدار دی د عبادت یا وجود دی چې چاته محتاج نه دی الذي غزات لا اله الا هو چې نشته واقدار متصرف الا هو بغیر د دنا
الملک بادشاہ دے، القدوس پاک دے د هر عیبنا، السلام سلامتیا ورکوونکی دے بندگانو ته، یا السلام سلام به اچي مؤمنانو باندې په جنت کې، المؤمن امن ورکوونکی دے تمام انسانانو ته امن ورکړي، المهیمن نگهبان دی د تمام انسانانو نظام هغه چلی، العزیز زورور دی، الجبار زورور دی، غالب دی، المتکبر اوچت دی د هر قسم نقصان نه، المتکبر الذي تکبر عن كل نقص، هر قسم نقصان نه اوچت دی. سبحان الله پاکی د الله تعالی لرا ما یشرکون د هغې نه چې دوی د الله سره شریکوي. هو الله الله هغه ذات دی الخالق چې پیدا کوونکی دی، البارئ جدا جدا شکل ورکوونکی دی، هر انسان له شکل د بل نه جدا ورکړی، المصور او ښایسته شکل ورکوونکی دی بندګانو ته، له الاسماء الحسنى دی الله د پاره ښایسته نومونه دي. حسن د نومونو سورة اعراف کې تیر شوی، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یسبح له پاکی بیان د الله د پاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې، وهو العزیز او د الله تعالی العزیز الحکیم زورور د حکمتونو والا دی، غالب دی پرشي، حکیم دی یو کار د حکمت نه خالی نه دی.